مشر مې او ماښام زردور کوای بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوینه بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوینه تا وخې ښځې ته بریتونه او د دلګانو عادتونه پیژنمه د دلګانو عادتونه پیژنمه. السلام علیکم درنو خوږو قدرمندو کتونکو ستاسو کوربه د وخان جانان یم او د اختر ولاړ برچل کې د اختر ورځې اگر چې تېرې شولې او نن د اختر څلورمه پنځمه ورځ ده خو مابڼ ته د سیلګرو راتګ هغسې دی شروع دی خلک دلته راځي مختلف پکنیک سپاټ لپاره یو طرف ته باغونو کې ټورنمنټ روان دی او هلته د خلکو هلې ځلې دي نو بل خوا په برچل کې هم تر دا دمه پورې لا د اختر ښکلا مادم شوې نه ده. دا وخت را سره د بونیر چغرزو سره تعلق لرونکی اختر محمد بھائی چې ملیشیا کې وي او زیاتره خلک دغه ځای پیژني دغه ځای یو نوموړی سماجي کارکون دی هغې راغلي دي نه تپوس کوو چې مابڼ ته په کوم نظر ګوري او د مابڼ ښکلاګانو نه څه مزه واخیسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ناول مابڼ ته په راتګ باندې تاسو هرکلی ډېره مهرباني ستا شکریا تاسو تکلیف وکړو زموږ لپاره ډېره ټول نه مخکې ستا شکریا ادا کوو. یاره ته ووایه د مابڼ ته هم راغلی یختنګي ته هم تللی نور ځایونو ته هم تللی د دې ځای ښې خبرې سوي او د دې ځای کمي څه دي چې کوم داسې دي چې هغه د سیلګرو په راتګ کې رکاوټ جوړېږي. د دې ځای خو د علاقه چې څومره ښکلې ده که نه نو ما ته خو نه ښکاري چې بل ځای کې دومره ښایسته ځي صرف د لارې لږه مسله ده لکه لارې خرابه ده که نه نور خو دغه دومره ښایسته ځای خو چې ما په ملیشیا کې هم نه لیدلی هلته معمولي ځایونه رخ کړي او هغې له سهولت رخ کړي او دلته خو دومره ښایسته ځای دی خو سهولت پکې لکه د راتلو نشتي دلته کې پکار شي لکه هوټل ویلا داسې دغه جوړ شوی تاسو راته خپل هغه انټرنیشنل ایکسپیرینس شیر کړئ که نه که داسې ځای ملیشیا کې وي نو څه څه به وپکې په دې ګوره داسې ځایونه خو هلته شته وګوره ګیټنګ هایلینډ دې ته نه رسي هلته ګوره زانګوګانې د کښته سر نه زانګوګانې لګېدلي دي او روډ داسې روډ ته تللی لکه هایوې چې دی حالانکې هغه دې ته نه رسي دا ډېر غټ پوچت ځای کې دی او ډېر ښایسته ځای دی خو صرف د لارې لږ مسله پکې ده. څنګه نه تاسو که دې ته حکومت توجه ورکړي لکه څنګه چې کمپین پارټیز لګول دي دغسې پرېښي دي دې ته دا روډ سم شي دې ځای کې د ټورسټو د سهولت او د رهایش لپاره سهولیات ورکړی شي آیا دا ځای به وچلېږي مخکې؟ یاره دا بالکل وچلېږي صرف دې د روډ مسله ده چې روډ وشي که نه نو د دې نه ښکلی ځای بل نشي لکه ځکه چې دا څومره ښایسته ځای دی او څومره پوچت دغه کې دی او صرف غل دې ته د روډ او د بونیر د ترقۍ ځای دی خو چې دې ته لږ سوچ وکړي دې ته لږ حکمرانان چې کوم دی نو هغه دې ته پام وکړي چې دا هېڅ پکې نشته او بیا هم دومره ټورسټ راځي تاسو خپله وکتل چې څومره خلک روان دي نو که دا ډیولپ شي او حکومت دې ته توجه ورکړي نو یقینا چې دا د دې خلکو د معاش دپاره هم او د حکومت دپاره هم د آمدن ذریعه ده. بالکل که نه خو تا ته ووایي چې لکه دا ډېر ښایسته ځای دی او لار صرف د لارې مسله ده که نه دلته خو موږ چې رالو لږه لار خو دا خیر دا شوې ده کچه لار ده لږه خو تنګه ده دا هم خلکو خپله وباسل ها لکه دې ته توجه پکار ده کار حکومت راځي خو کم از کم چې په دې کې کار وکړي په دې باندې دلته د بونیر ښکلا ده خو چې دې ته سوچ وکړي او کار پکې وکړي. ډېر شکر مهرباني په الله ګران شي او برچړ ته او مابڼ ته راتګ یو جهان مننه شکریه. جی زما نوم خو صدر باچا دی او زه د شنګلې سره تعلق لرم
نو دا راغلي وو دا مابڼ ته نو دلته خپل هغه پروګرام وکړو او جو لګیا یو نو مابڼ خو جي زمونږ ډېر زیات خوښ شو لکه پوه شوې ډېر ښکلی ځای دی او ښه سیندریانې دي او اوبه دي یا دغه خو صرف لکه د روډ لږه مسله یې ده نو که داسې د دې روډ منې چا نظر دغه کو دا روډ موډ سیټ شي نو لکه دا دومره ښایسته ځای دی چې دا د ملم جبې د ډېرو زونو نه ښایسته ځای دی نو نورو ته خو دا پیغام ورکوو چې راشئ دلته ښکلې د دې علاقې نه خوندونه والئ یخې چینې یخې اوبه دا مرغۍ ښکلې لکه زمونږ ډېر زیات دا ځای خوښ شو چې مې په دواړه مخه ښکل کړې او درنه هېرې شوې ساسا مې کړې که نه خبرې ما وخندل جانانه په خندا مې کړې که نه پښتو مې دله ماته کړه رضا مې کړې که نه پښتو مې دله ماته کړه رضا مې کړې که نه زمونږ د یارۍ نه به اوس نه څه خبر شي زمونږ د یارۍ نه به اوس نه څه خبر شي و د زړه تخته مې را نغلي باچا مې کړې که نه د زړه مابڼ د بونیر صوابی مردان پېښور اسلام آباد هریپور تورغر او د خواوشا علاقو د خلکو د پاره د سیل ویډیا مقام دی خو د بدمرغه د دغه ځای کې د سیلګرو د سهولیاتو دپاره قایم شوي کیمپینګ پارټس تر دا دمه پورې بند دي نه حکومت د منظور شوي روډ په کار باندې تر دا دمه پورې لاس پورې کړي او نه د سیلګرو د سهولت لپاره بل څه شته دغه علاقه چې هر ځای پارک دی هر ځای د ناستې ځای دی هر ځای د سیل ځای دی او هر ځای ګلورین دی او سیلګري ترې نه خوندونه اخیستی شي تر دا دمه د دغه خلکو د رسایۍ نه لرې دی خلک مطالبه کوي چې حکومت زر تر زره د مابڼ په ترقیاتي کارونو دوباره لاس پورې کړي چې دغه ځای ته د نږدې پرتو خلکو رسایو شي او خلکو ته د ټینشن په دې دور کې د ویډیا تفریح موقع په لاس ورشي د وخان جانان وطن نیوز بونیر